امام غزالي یو ټکي خیال علوم کې لیکلي دي داسې یو باریکه مسله یې ذکر کړې انسانانو کې دغه پوښتنه څنګه ده څنګه یې دا وایي مخکې نه وه دا یو بدعت کلمه ده څه څوک چا سره ستړي مسي کوي څنګه یې وایي دا د طاعون د عمواس نه وروسته را پیدا شوله دی وایي امام غزالي دغه یوې خبرې څومره مسلمانان منافقین کړل څنګه یې منافقین کړل محمد ابن سیرین وایي و یو ورځ ما یو سړي نه پوښتنه وکړه څنګه یې خو دا معنا چې ته دې حال راته ووایه که خراب وي زه به تا سره اعانت و کومک وکړم نصرت به در سره وکړم موږ چې پوښتنه کوو که هغه راته وایي چې حال مې خراب ده څادر ټک وویل څه نه کوو امام غزالي وایي ما یو چا ته وویله چې څنګه یې وایي هغه راته ویلې چې دې د چا به څه حال وي چې اولادونه یې وږي وي او 500 روپۍ قرضداره وي وی ما ورته ویلې چې کور ته لاړلم وایي 1000 درهمه مې درلودل همدا مې د کور خرچه وه دا 1000 درهمه مې راوړل 500 مې د دې اولادونو ته ورکړل 500 مې ورکړل مې دادی قضا کړه بېرته را روان شومه خو داس مې ځان سره وعده وکړه چې ټول عمر به زه د چا نه پوښتنه ونه کړم چې څنګه یې ځکه څنګه یې ما ته په 1000 درهمه تمامه شوله نن موږ په ټولنه کې امام او ملانا نیولې تر ډېرو انسانانو اجانو پورې د خلکو پوښتنه کوو څنګه یې د هغه حال چې راته معلوم شي بېرته د هغوی سره اعانت و نصرت نه کوو منافقین رانه جوړ دي په ځان پوه نه یو الله موږ منافقین کړي یو ښه موږ په یو شي باندې ورسره رسېږي چې مسلمان سره اعانت وکړو راځئ موږ دغه وعده وکړو رب سره یې وکړو ای رب العالمینا موږ تا سره بیعت کوو ای د الله رسوله موږ تا سره بیعت کوو چې هر مسلمان ته به خیرخوا یو موږ په ټولنه کې چې موږ فکر وکړو کوشش به دا د بغضا او حسدونه دومره راپورته سوي دي چې انسانانو کې بیخي سړی حیرانه شي امام اسلامي خبره د انسانانو نه زهرستان جوړ شوی ده چې دا د زهر ټولنه ده او که د حلویاتو د خوږو ټولنه ده والحمدلله دغه حاجي صاحب چې الله رحم ورباندې وکړي مولي صاحب